تا ته ځان په دې ښه ښکاري چې ته ښځې ته وایې راودوم دې روټۍ به زه در کوم خو پلیټ به ځان سره د مور د کوره راوړي. हम सोए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, हम सोए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ, ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है वरना कौन लिपट कर रोता है दरो दीवार के साथ. ए मजहर हम भी सुनेंगे कोई ना तिरंगी, ए मजहर हम भी सुनेंगे कोई ना तिरंगी, गर मुलाकात हो जाए शायर दरबार के साथ. ज او यार पोहीगू द बल चाप के सकार दे, ज او यार पोहीगू द बल चाप के सकार दे, माच तंगवी अरवख नासिह असे उजगार दे. ज द यार दस्तरगो पलिदो के अल्लाह ग्वाड़मा, ज द यार दस्तरगो पलिदो के अल्लाह ग्वाड़मा, उबरसम रब तजमा तग पदा से लार दे. मा पस राजा शकुना मकवा तवकलो का डेर जरब कामयाब शेदा दमीन कारोबार दे. जार देशम जाहिर मुला बातिन न खबर नशवले, जार देशम जाहिर मुला बातिन न खबर नशवले, स्ता पे इल्मय जमा खैस्ता मंसूर पदार दे. कला द बिदअत कला द शिरक प फतवो वले में गोरस्ता दलासा टोल ज्वंदुन में ना करार दे. उकड़ा द करम नजर रूख बशी करार बशी, उकड़ा द करम नजर रूख बशी करार बशी. या रसूल अल्लाह मोहम्मद जमान गमजन बीमार दे, या रसूल अल्लाह मोहम्मद जमान गमजन बीमार दे. टोल मलगरी अकीदत मोहब्बत सरा प उच्चत आवाज पनियत दे इबादत दुरूद शरीफ हुआए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना स्पीकर ठीक है पजे बेना का वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम जी कदर जी वकार उलमाए किराम बुजुर्गान दीन मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ददे इलाके और दख्वाउशा इलाकोना रागलो खागलो दलेरो और बहादुरो सुनियानो मुसलमानानो पुख्तनोरुनो स्तासु इलम के दा चनन स्तासु पदे इलाका पदे मोहल्ला और हुजरा के ननने दा तकरीब दयौ बरादर मोहतरम दवादा द खुशाली प मुनासिबत के खालिसतन यौ इल्मी अमली इस्लाही तरबियती नशिस्त दे. उलमाए किराम ब कसीर तादाद के स्तासु दौड़ान दे जलवे अफरोजी कई माना रुस्तो बा इंशाअल्लाह फसीहुल लिसान लजीजुल बयान मुमताज आलिमुद्दीन हजरत मौलाना अकबर कानी साहब दामाद बरकातुहुम दखबल जर्रीनो ख्यालात इजहार स्तासु दौड़ान दे फरमाई. दानने महफल दबाई अबरार से और दागद मरहूम वालिद असलम परवेज से द बची दवादा द खुशाली मौका दा उलमाए किराम
ستاسو مخې ته په سټیج باندې کېنولي چا تقریرونه وکړه او څوک کوي او څوک به کوي دا د دوی د مشرانو د طرف نه د یو بهترین تربیت عکاسي کوي ورنه تاسو ګیر چاپېره حالات وګورئ چې د واده موقع وي په داسې موقع باندې څوک ډمې راولي او څوک ډمان راولي څوک اجړاګان راولي نو څوک ډي جے پروګرامات کوي خپل علاقې محلې ته عذاب الهي دعوت کوي په داسې پرفتن دور کې د عظیم خوشحالۍ په موقع د قرآن او سنت د بیانولو محفل جوړول د دې خبرې ثبوت دی چې د دوی مشرانو د دوی دپاره بهترین تربیت انتخاب کړي زما معزز سامعینو زه زیاته اوږده او تفصیلي گفتگو نه کوم او زما طبیعت او مزاج هم دا دی چې زه د سنجیده استاز سنجیده شاګرد یم ټوکې ټکارې گپ شپ لطیفه بازی او خندا بازی نه موږ له راضي او نه مو عادت دی سنجیده سو خبرې د موقع محل مناسب کوم الله رب العزت نه دعا ګویم چې ماله د حق سچ وینا او بیا پې موږ ټولو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي اوچت اواز سره مانځه کې پرو وایې دلته په تیزه ووایې لکه دعا مې درته وکړه که ما دپاره نه ځان دپاره پې امین ووایې زما معزز سامعینو عنوان د نکاح دی نکاح د تمامو انبیاء کرامو سنت دی د دوو انبیاء کرامو نه علاوه تمامو انبیاء کرامو نکاحونه او ودونه کړي عیسی علیہ السلام او یحیی علیہ السلام نه علاوه پاغې کې بم عیسی علیہ السلام قرب قیامت را کوزیږي د دمشق په مناره د اختو مبارکو نه به د اوبو قطرې ساسي د دو فرشتو په اوږو به لاسونه ایښودي اسمان نه به ځمکې ته راځي د باب اللد نه شاته به دجال مردارۍ او اولنی مونځ د سحر به د امام مهدي علیه السلام پسې وروسته کوي عیسی علیہ السلام بم بیا په دې ځمکه کې نکاح کوي واده به کوي تمامو انبیاء کرامو نکاحونه کړي ودونه کړي په انبیاء کرامو کې د دې دوو نه علاوه تمام انبیاء کرام شادي شده دي دینم د دې خبرې واضح ثبوت ملاویږي چې نکاح که غیر ضروري څیز وی نو د دومره ډیرو عظیمو انبیاء کرامو به نه کوله بیا یاد ساتئ چې د آقا علیه السلام په زمانه کې د نکاح طریقه به دا وه چې نکاح به تړل کېده حضور علیه السلام فرمایي چې نکاح باره کې اعلنوا هذا النکاح د دې نکاح اعلان کوئ نکاح ښکاره کوئ کومه چې پټه کېږي نکاح نه وي زنا وي د نکاح انداز دا دی چې دا به د خلکو مخې ته واضح انداز کې حضور علیه السلام طریقه کار به دا چې د نکاح په موقع به یې څه ناڅه د نصیحت خبرې کولې خطبه به یې لوسته نصیحت به یې کو بعد کې دغه طریقه متروکه شوه صرف خطبه باندې اکتفا وشوه تاسو که سوچ کړئ علماء کرام چې کله زمونږ ځوانانو له نکاح تړي د نکاح د تړلو په وخت کې خطبه وی په عربی زبان کې که نه وی اوچت اواز سره داسې کار دی چې ګرمیم د ستړی یم تقریر به په شریکه کوو نیم تقریر به زه کوم نیم به راسره تاسو کوئ تیار یئ زما د خبرې جواب به راکوئ
د کلو خلک وختي وده کېږي خو دومره وختي هم نه لا د ماسخوتن مونځ نه دی شوی ویښیی علما چې نکاح تړي خطبه وی عربی زبان کې آیاتونه د قرآن وی دا کم آیاتونه چې علما په خطبه کې لولي تاسو لږ د خپلو علماو نه تپوس وکړئ چې دا خطبه کې تا کم 3 آیاتونه ولسته آیا په دې کې د نکاح خبره شته دې کې د نکاح حکم واضح انداز کې شته عالم به تا ته جواب کې وایي چې نه کم آیاتونه ما ولسته دې کې د نکاح ذکر خو نشته ته به بیا تپوس وکړې مولانا صاحب چې دې کې د نکاح ذکر نشته تا بیا زمونږ د نکاح په خطبه کې دا آیاتونه ولې ولستل عالم به جواب درکړي ځکه مې ولستل چې دا د دواړو جهانو سردار لوستي دي ځکه مې ولستل چې دا زما آقا او مولا لوستي دي ځکه مې ولستل چې دا زما رهبر او رهنما لوستي دي ځکه مې ولستل چې دا احمد مجتبی لوستي دي ځکه مې ولستل چې دا محمد مصطفی لوستي دي آقا مصطفی دا آیاتونه لسته دې کې حکمت څه دی د نکاح آیاتونه حضور پرېښودي د دې نه علاوه د تقوا آیاتونه یې لوستي علما کرام وایي په دې کې یو لفظ مشترک دی اول آیات چې لولي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اول آیات کے دا تقوی ذکر دے او ایمان والو اللہ نو یریگئی دویم آیات چلولی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم او انسانانو دخپل رب نو یریگئی دریم آیات چلولی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا پا دریم آیات کریمہ کے مولانا صاحب اگر آیات وی پکم آیات کے چاللہ دا تقوی تذکرہ کرے دا ویلو والا وی خطیب صاحب پدے کے راز سدے پدے کے حکمت سدے پدے کے مقصد سدے پیغمبر نور قرآن پریخے دے دا 3 آیاتو نہیں خود پدہ نکاح کے لستے دی دے کے اشارہ کم طرف تا ماوے پدے کے ماؤ تالا اشارہ را کئی خبردار او انسانا او مسلمانا پتا باندے 3 حالات رازی پا 3 وارو حالاتو کے دا رب نا یرا ضروری دا پتا یو حالت دا نکاح نا مخ کے رازی یو حالت دا نکاح پا وقت کے رازی یو حالت دا نکاح نا رستو رازی او زوانا او نوجوانا کتالا نکاح نا دا کرے اللہ نو یاری گا تخپل نظر استعمال غلط مکوا تخپل لاس استعمال غلط مکوا تخپل قدم استعمال غلط مکوا تخپل شہوت استعمال غلط مکوا تخپل قوت و طاقت استعمال غلط مکوا تخپل صلاحیت استعمال غلط مکوا پیغام درک او نوجوانا کتالا وعدن دے کڑے گناہ نزانو ساتا زنا نزانو ساتا لہو لعب نزانو ساتا بدکاری نزانو ساتا فسق و فجور نزانو ساتا بیابا پتا یو دویم حالت راشی ابدا نکاح حالتی ابدا وعد حالتی دواد پا حالت کے خبردار تخپل رشتہ دار رازی کے خپتر خوشالے خپ ماما رازی کے رشتہ دار خوشالے خبردار پخپل نکاح کے چدا ارچا دا خوشالو لو کوشش کے اللہ خوشالکا رسول اللہ خوشالکا دا نشکے دے چی یو سڑے دے زانتا مسلمان ہوئی دا دا پواد دے طول دنیا خوشالوی خو اللہ و رسول دے خپوی ممکن دا سیندا او ایمان والا او پخلا باندے زانتا مومن ویلو والا او کلمہ دا توحید ویلو والا کلمہ دا محمد ویلو والا خبردار تا پخپل نکاح کے چٹول خوشالے اللہ و رسول بم خوشالے تواد پا وقت کے اسراف نزانو ساتا ناشکری نزانو ساتا تکبر نزانو ساتا گانو بجانو نا ٹولکو باجو دپرونا دیجو اجرا گانو ڈمانو نا زانو ساتا اللہ نو یارے گا بیاچی وادوشی دا وادن رستا
پتا د ښځې حقوق راغه د واده نه وروسته اوس ته امتحان راغی چې ته د خپلې ښځې دپاره مور خو چېرته پرېږدي نه اوس پته امتحان راغی خبردار پتا به الله رب العزت مهربان شي اولاد به درکړي کله به صرف زامن درکوي لوریانې به نه چاله صرف لوریانې ورکړي زامن نه ورکوي چاله دواړه ورکړي خو نافرمان ورکړي چاله دواړه ورکړي لیکن په دې امتحان دی چې دی اوس د دې خپلو بچو تربیت به څنګه کوي آقا مصطفی د نکاح تړلو په وخت کې امت مسلمه ته پیغام ورکړه چې د الله نه یره د نکاح نه مخکې ضروري ده نکاح په وخت کې ضروري ده نکاح نه وروسته ضروري ده تقوا به اختیارو انشاءالله د الله نه یره به اختیارو انشاءالله خوف الهي به خپل زړه ته دننه کوو انشاءالله د دې مجلسونو هم دغه مقصد دی کم پیغام کم واز کم نصیحت چې آقا مصطفی خپلو اصحابو ته کو هغه علما هغه واز و نصیحت د واده په موقع تاسو ته کوي دغه وجه ده د چا به واده حضور علیه السلام فرمان به آقا علیه السلام به فرمایل خبردار بهترین نکاح هغه ده چې په هغې کې تکلیف خرچه مشقت مهر د ټولو نه کمی مهر خرچه کمی خرچه مشقت تکلیف دغه وجه ده اصحاب رسول په دې باندې داسې زبردست عمل وکړه چې چاته اړو د دې خبرې موقع پاتې نه شوه چې نکاح به څنګه ساده کوو صحابو عملي شکل کې دنیا ته وښوله چې نکاح ساده څنګه په صحابه کرامو کې یو صحابي عبدالرحمن ابن عوف داسې نکاح کړې وه چې رسول الله هم ترې نه و خبر ګنې عبدالرحمن ابن عوف هغه صحابي رسول دی چې دا په صحابه کرامو کې د ټولو نه مالدار صحابي و ابتدا کې چې هجرت وکړه مدینې طیبې ته لاړ آقا مصطفی د مدینې د انصارو او د مهاجرینو په منځ کې مواقعات قایم کړه ورورولي قایمه کړه حضور علیه السلام به یو مهاجر یو انصاري له ورکړه چې ستاسو په منځ کې ورورولي شوه لږ خاموش شئ حضور علیه السلام به یو انصاري ته یو مهاجر ورکړه چې ستاسو ورورولي شوه حضور علیه السلام په خپله د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه په کور کې پاتې شو او حضرت عبدالرحمن ابن عوف د سعد بن ربی یا د ربیعه سره یو ځای کې د دې مواقعات قایم شو سعد بن ربی ورته وایي ای عبدالرحمن زما باغونه دي که ما په باغونو کې چې کم باغ د ستا خوښي ستاسو زما دوه بیبیانې دي چې کم ستا خوښوي ما ته ووایه زه به هغه ته طلاق ورکم ته ورسره نکاح وکړه لیکن عبدالرحمن ابن عوف ورته وایي الله دې تا ته ستا مال مبارک کی بس ما ته د تجارت لار وښایه عبدالرحمن ابن عوف تجارت وکړه الله ورته مال او دولت ورکړه مالدار او کثیر العیال صحابي دی کثیر تعداد کې الله دته مالونه ورکړي خو نکاح یې دومره ساده کړې چې رسول الله هم ترې نه دی خبر بخاری گواه دی بخاری شریف کې حدیث دی عبدالرحمن ابن عوف د سحر مانځه ته راووته په جامو باندې زړ د زعفرانو داغ لګېدلی حضور علیه السلام ورته وایي ای عبدالرحمن ما هذا دا څه شی دی ستا په جامو باندې دا زړ داغ د څه دی عبدالرحمن ابن عوف ورته وایي یا رسول الله ما پرون نکاح کړې ده د نکاح نه وروسته ما د خپلې بیبي سره شپه تېره کړې ده زما په جامو باندې د زعفرانو او د خوشبو داغ لګېدلی دی آقا مصطفی د عبدالرحمن ابن عوف نه ګیله نه ده کړې پیغمبر ورنه دا خفګان نه دی ظاهر کړی چې تا ما سره مشوره نه ده کړې ما نه دې تپوس نه دی کړی ما ته دې وینا نه ده کړې ما ته دې دعوت نه دی کړی بلکې
کې پیغمبر خدا عبدالرحمن ابن عوف ته د برکت دعا کړې ده. دا د سادګۍ تلقین او دا په حدیث عملو روایاتو کې شته. د بنو المستلق په موقع واپسی کې حضور علیه السلام د جابر ابن عبدالله سره یو ځای را روانو. جابر ابن عبدالله په یو کمزوره اوښې باندې ناست و. هغه اوښه د ټولو نه رستو روانه وه، کمزورې وه. آقا علیه السلام داسې رسته راغې، د جابر سره نږدې شه. جابر ابن عبدالله ته وایي دا اوښه دې ولې نه ځي؟ وایي یا رسول الله کمزورې ده، سست رفتاره ده، کتابونه ګواه دي. پیغمبر خدا چابک را واغست، د جابر ابن عبدالله اوخی رستنه یو گزار اوالا چه د پیغمبر چابک د اغا اوخی سره اولگید کما اوخی چه پا د ټولو نرستو لخکر کی روانه و د پیغمبر د چابک برکت تاو گورا چه اغا اوخی د ټولو نمخ کی روانه شوا. او ماوی ولی بنتلا اوخی بمخ کی ولی نتلا. یو هغه وختو چې حضور پیدا شو دایڼې به راتلې، تپوس به کو ماشوم شته؟ جواب به میلاو شو او ماشوم شته. دویم سوال به دا و چې پلار شته؟ جواب به میلاو شو نه. دا د مکې در یتیم دی، دا ماشوم دنیا ته یتیم راغلی. د حضور علیه السلام پلار د حضور د پیدایش نه 2 میاشتې مخکې وفات شوی. جواب به میلاو شو نه. دایڼې به وې موږ له به د کونډې د کور نه څه میلاو شي؟ د دې خو خپله خاوند وفات دی، بچی یتیم دی. د دې بچي نه به د دې کونډې نه د دې کورنۍ نه به موږ ته څه میلاو شي؟ او دی له څه پته وه چې د ټولې دنیا خزانې الله د دې در یتیم د مکې په خپو کې ایښي دي. یو کم 300 دایڼې لاړې. 300 نمبر کې یو دایڼه د حلیمې په نوم راغه، دروازه یې وډبوله. سوال وشو څوک دروازه ډبوي؟ جزۍ ما حلیمه سله راغلې ماشوم شته؟ جواب میلاو شو ماشوم شته خو یتیم دی، پلار وفات دی. حلیمه وای ما خو دا تپوس نه دی کړی چې پلار شته دی او که نشته دی. بی بی آمنه ورته وای په دې جواب ورکولو ستړی شوم، مایوسه شوم. ما له پته ده چې د کونډې د په کور نه څوک ماشوم د پیو ورکولو دپاره نه بوځي. نن څوک د طایف نه څومره دایڼې راغلي دي، یو دایڼ هم دې ته نه ده تیاره چې هغه د عبدالله زوی در یتیم زما زوی زما د جګر ټوکړه محمد د ځان سره واخلي طایف ته بوځي، په هغه ځای کې درته پی ورکړي. حلیمه ورته وایي لږه دروازه خلاصه کړه چې زه خو ماشوم وګورم. حلیمه وایي زه کور ته ننوتم، آقا مصطفی په یو سپینه کپړه کې پروت دی. ما د حضور د مخ مبارک نه کپړه را لرې کړه. حضور علیه السلام مې چې وکتل آقا مصطفی مسکی شه. د حضور د سترګو مبارکو نه یو نور او رڼا راووته. هغه رڼا ډایرکټ اسمان طرف ته پورته شوه. د هغه رڼا حضور مسکی شه. د هغه مسکا د وجې نه زما په زړه کې لارې جوړې شوې. ما وی دا ماشوم عام ماشوم نه دی، دا به خامخا ځان سره بوځم. ځان سره مې محمد مصطفی د مکې در یتیم په اوښه باندې کېنو. موږ روان شو قسم په الله موږ چې کله مکې ته راتلو د طایف نه تر مکې پورې زموږ اوښه دومره کمزورې وه چې د ټولو نه رستو را روانه وه چې محمد مصطفی مې ځان سره کېنو. هغه اوښه د دې پیغمبر د برکته د ټولو نه مخکې روانه شوه. حلیمې ته خلکو وې او حلیمې راغلې اخره کې وې لارې د ټولو نه مخکې څه مطلب دی؟ سواري دې بدله کړې ده. حلیمې بیبي وې نه خلکو ما سواري نه ده بدله کړې، ما سوار بدل کړی دی. تر ننه پورې د دې اوښې لواګې زما په لاس کې وې، اوس د دې اوښې د محمد مصطفی لاس کې دي. اوښه به مخکې ولې نه تله؟ دا پیغمبر د ټولو نه مخکې دی، راغلی اخر کې دی.
لیکن مقام کے اول دے بابا عبدالرحمن وی کہ صورت دا محمد نوے پیدا کرے بخدے نوا دا دنیا کل جہان دا محمد پرو پیدا شو محمد دے دا تمام جہان ابا پسورت کے آخرین دے پیدا شوے پسورت کے آخرین دے پیدا شوے پمانا کے اولین دے لہر چا نبوت پا محمد باندے تمام شو چه دا شیرویم بیا نارو لگو نبوت پا محمد باندے تمام شو نشتا پسل محمد انبیاء ما عرض کو دا جابر سے اوخا دا ټولو نه رستو روانه وه چې د حضور چابک یې وخوړو اوچته وا سره تاسو خو واده کړی وه چې بیان به په شریکه کوو کمه اوخه چې د ټولو نه رستو وه د پیغمبر د چابک د برکته د ټولو نه مخکې شوه حضور ورپسې را مخکې شو جابر ته وایي جابره اوخه دې ډېره تیزه نه ځي او یا رسول الله دا ستاسو برکت دی تر څو پورې چې ستاسو چابک نه وخوړلی رستو روانه وه د محمد مصطفی د لاس سره لګېدلی چابک زما د اوښې سره ولګېده اوښه د ټولو نه مخکې روانه شوه دلته درته یو نکته ویم چې د حضور لاس سره کم چابک لګېدلی هغه چابک د اوښې سره ولګېده اوښه د ټولو نه مخکې شوه واه د پیغمبر بدن چې د کم ابوبکر صدیق سره لګېدلی د هجرت په شپه ابوبکر په خپلو اوږو چې کم پیغمبر غار سور د غره سر ته اوچتې بلندۍ ته په توره تیاره کې په توره شپه کې تنې تنها بوتلی دی هغه ابوبکر بم جنت ته د ټولو نه مخکې رواني چې د پیغمبر په لاس مبارک دلته چې حاجی راشي ځان سره کجورې راوړي خلک دغه کجورو هم قدر کوي وایي یاره جي دا یې د مدینې نه راوړي دي ما ویل مدینه کې څه چل دی وایي مدینه کې پیغمبر دفن دی ما ویل کله دفن دی وایي 1400 کاله وشو دلته نه چې حاجي لاړ شي حاجي صاحب په هغه ځای کې هغه جنګلو پورې لاس مږي او هغه جنګلې ښکلی ما وی حاجي صاحب ته دا جنګلې ولې ښکلی حاجي صاحب ما ته جواب راکوي ته ګورې نه دا جنګلې د پیغمبر حفاظت کوي دا د پیغمبر خدا د روز اطهر د حفاظت دپاره لګېدلي ما وی حاجي صاحب ته د کجورې قدر د دې وجې کې چې نسبت مدینې سره راغلی ته د جنګلې قدر ځکه کې چې نسبت محمد مصطفی سره راغلی زه د ابوبکر عمر عثمان او حیدر عزت ځکه کوم چې د هغې نسبت هم آقا مصطفی سره راغلی دلته خلک په اصحاب رسول اعتراض کوي دلته خلک وایي فلانی دا عمل کړی فلانی دا عمل کړی هغه خلکو ته ویم صحابه چې هر رنګ شي زمونږ نه ښه دي زمونږ نه بزرگان وای مشران پښتانه وای غوښه چې هر څومره وسوځي الا غوښه چې څومره وسوځي صحابه کرام چې څه عمله مو کي بیا هم زمونږ نه بهتر دي او چې تا نه څوک بهتري تا ته د دې خبرې اجازت شته چې تا هغه پسې خبره وکړي ځان پهله د هغه برابر کا ته خپل سټیټس د هغه سره یو ځای سم برابر کا ځان هغه کیفیت ته ورسوه بیا په هغه تنقید کوه وایئ په صحابه کرامو چې څوک تنقید کوي هغه خلکو ته ویم او خلکو ته به هغه سترګې د کومه راوړي کومو سترګو چې جمال مصطفی کتلی دی تعجب دی په صحابي تنقید په خوله آسان دی هغه سړي ته ویم صحابه کرامو سره دومره عظیم اعزازات موجود دي چې هغه د تا سره نشته او سړیا او په صحابه اعتراض کولو والا
تبا هغه سترګې د کومه راوړې کومو سترګو چې جمال مصطفی کتلې تبا هغه غوږونه د کومه راوړې کومو غوږونو چې کلام مصطفی اورېدلی دی تبا هغه لاس د کومه راوړې کم لاس چې د پیغمبر په لاس کې بیعت کړی دی تبا هغه خپې د کومه راوړې کومو خپو چې په بدر او په احد کې د حضور سره منډې والي دي تبا هغه زړه د کومه راوړې د کم زړه تزکیه چې آقا مصطفی کړی ده زما معزز سامعینو یاد ساتئ صحابه کرام هغه خلک دي چې دا منتخب شده دي دا د هغه پیر شاګردان دي چې په پیر تنقید حرام دی نو په مرید هم تنقید چې استاد کې عیب نشته شاګرد کې به عیب وي چې استاد کې کمزوري نشته شاګرد کې به وي ما ځکه عرض کو جابر ابن عبدالله ته حضور وای اوخه د ډېره مخکې نه ځي وای یا رسول الله دا د ستاسو برکت دی حضور علیه السلام ورته وای جابر دا اوخه د په ما خرڅې نه حضور علیه السلام ته حضرت جابر رضی الله عنه وای یا رسول الله تاسو سره د خرڅ خبرې ته ضرورت څه دی جابر پتا باندې سر قربانولو د پاره تیارو سر پتا لیکېږي میدان ته وته کم جابر چې پتا ځان قربانولی شي هغه جابر پتا مالم قربانولی شي پیغمبره اوښه کې د بی خبرې نشته ستاسو خوښه ده جابر ابن عبدالله به دا اوښه تاله مفته درکوي پیغمبر ویل نه جابر دا زما حکم دی اوښه به مفته نه اخلم بلکې قیمت به درکوم د پیغمبر د حکم مخې ته جابر رضی الله عنه بیا چو چرا نه ده کړې بیا مخ مروت او ضد نه دی کړی حضور چې څنګه ستاسو خوښئ مفته پکاري مفته یې والی په قیمت پکاري په قیمت یې واخلئ حضور علیه السلام ورته وی جابر پسو به یې راکې وی یا رسول الله چې پسو ستا خوښئ نبی وی نه جابر قیمت بستا د خوښي وي جابر صاحب وی یا رسول الله بس یوه اوقیه مې قیمت ولګولو حضور علیه السلام ورته مسکی شو جابر په دې قیمت باندې خو مضبوطې څو اوښې میلاویږي زه چلو چې ستا خوښه ده ټیک ده زه به یو اوقیه درکم چې کله مدینې طیبې ته ورسو ما ته به راشې زه به تا ته یو اوقیه درکمه ته به اوښه زما اوښانو سره وتړې جابر ابن عبدالله رضی الله عنه سمدستي د اوښې نه راکوشه پیغمبر ورته وی ولې کوز شوې وی یا رسول الله اوس د دې اوښې مالک زه پاتې نه شوم ته یې مالک شوې ای د الله پیغمبره دا اوښه اوس د ستا ده ستا د اجازت نه بغیر زه په دې سورلي نشم کولی پیغمبر خدا ورته وی جابر تا ته اجازت دی تر مدینې پورې پتلی شي تر مدینې راغې اوښه اوښانو سره وتړله حضور علیه السلام ته راغې آقا مصطفی جابر ابن عبدالله ته یوه اوقیم ورکا ورسره ورته اوښه واپسم ورکا رحمت للعالمین پیغمبر دی قیمت هم ورکو اوښ هم ورکه دغه وجه ده جابر ابن عبدالله سره د حضور ګپ لږ آزادو حضور ورته وی جابر لار کې ته تپوسونه کړي جابر واده دې کړی جابر صاحب ورته وی یا رسول الله واده مې کړی نقطې ته ګورې حضور له پته نشته صحابي رسول په حضور ځان او مال قربانولو والا نکاح کړې ده او پیر ته پتم نشته استاد ته پتم نشته قائد ته پتم نشته حضور علیه السلام ته دویم تپوس کوي جابر نکاح خو دې کړې دا راته ووایه چې پیغله دې کړې ده که کونډه دې کړې باکره دې کړې که سیبه دې کړې جابر صاحب دویم جواب ورکوي یا رسول الله ما کونډه کړې ده حضور علیه السلام ته دریم تپوس کوي جابر پیغله دې ولې نه کوله جابر صاحب ورته وی یا رسول الله زما شپږ خویندې دي بل روایت کې راځي زما 9 خویندې دي علما محدثین تطبیق داسې کوي چې 3 خویندې واده وي 6 ناواده وي د جابر ابن عبدالله والد محترم
عبداللہ ابن عمر ابن حرام دا احد پا جنگ کے شہید شا جابر ابن عبداللہ تا دا خوین دے پاتے شوے جابر سے بوئی زما پا زڑک داو چه زده دے خوین دو دا تربیت تا پارا یو مشرق زراولم چه زما بی بی هم وی زما دا خوین دو دا پارا دا مور کردار هم ادا کی زما خوین دو تا دا مور کمے پورا کی جابر و یا رسول اللہ دغو ضرور دغو وجوا چه ما دا پیغل پزے دا کند سر نکاو کرلا پیغمبر تی گیلا ندا کرے پیغمبر شکوہ ندا کرے بلکہ حضور علیہ السلام جابر ابن عبداللہ تا دوا دا مبارکی ورکا پیغمبر خدا ورتا دا برکت دعاو کرلا پتاو لگے دا چی نکاح اگا بہتر دا چاگی کی خرچہ دا ٹولونا مشقت دا ټولونه تکلیف دا ټولونه مہر دا ټولونه او په دې اصحاب رسول عمل وکړه زه په داسې هره جلسه کې د خپلو مشرانو ته معذرت سره ویم مهرباني وکړئ نکاحونه عام کړئ نکاحونه آسان کړئ زنا به خپله ګرانه شي که نکاح مو اسانه نه کړه بیا زنا اسانیږي موږ معاشره کې نکاح دومره ګرانه کړې چې د یو نکاح قیمت 15 لکو روپو ته رسي چې کمره جوړئ او په هغې کې فرنیچر تیاروئ او په هغې کې بیا دا سړی دی نه مخکې سعودي ته ځي مزدوري کوي مسافري کوي بیا کویدن او خپیرتې ودونه او نکریزې چې د دې رسم او رواج نه اوزګارېږي 15 لکه روپۍ لګېدلي په ایمان ووایي مشرانو تاسو نه تپوس کوم چې د نکاح قیمت 15 لکه شي او د زنا قیمت 1500 شي دا ځوانان به نکاح کوي که زنا به کوي اوچت اواز سره نکاح به کوي که زنا به کوي او چې په 1500 روپۍ زما خواهش پوره کیږي زما مازغه خراب دي چې زه مسافري وکم زه 15 لکه روپۍ پیدا کم بیا ځان له ښځه وکم ابه ټول عمر زنا کوي که نه به کوي کوي به که نه به کوي صحابه کرامو نکاح اسانه کړې وه زنا دومره ګرانه وه ځان نه نه ویم مسلم شریف کې امام مسلم د کتاب الحدود نه لاندې روایت را نقل کړی د باب حد زنا نه لاندې روایت دی چې یو بیبي راغه د غامدیه په نوم پیغمبر خدا ته وایي یا رسول الله زه شادي شده یمه ما نه زنا شوې ده ما پاکه کا په ما باندې حد جاری کا آقا مصطفیٰ تے مخ واڑو دویم طرف تراغا حضور تے بیا مخ واڑو دریم طرف تراغا اقرار ہوکا حضور تے بیا مخ واڑو سلورم زل باندے چے اقرار ہوکا چونکہ زنا دا پارا سلور گواہان ضروری دی چونکہ دا معاملہ دا اقرار ہوا دا گواہی معاملہ نوا دے وجن زنا اقرار زنانا پخپل ہوکا سلور زل ہوکا پیغمبر وے اسے واپس بوزے چے کلا معصوم پیداشی بیا راولے معصوم پیداش کپڑا کے ران وقت دے دا حضور دربار تراغ حضور پا ما باندے حد جاری کا ما پاکا کا ما نا گناہ شوے دا پیغمبر خدا وے اس دا معصوم دا پیو اس کلو وقت دے چے کلا معصوم دا پیو نا منشی بیاراشا کال نم پس راغا معصوم تے پلاس کیو نوڑای روٹای ورکڑے دا معصوم آگا خوری حضور تدا ثابت ہے اے دا اللہ پیغمبر اس سما پچے اس سما پچے خوراک پخپلا کولے شی بس تے پا ما حد جاری کا حضور علیہ السلام وے دیلا کندو کنے کندے اکنستا تردیزے پورے زنانا پا دے کے خخکا دا حکم دا زنانو دا پارا دے نارینو دا پارا نشتا چونکہ دا زنانا پا دن سطر دے دا زنانا پا دن عورت دے دا دے وجنا اسنا پا کانیو لگی سنسارے دو پا وقت کے دا پریوزی سطرخ کارنشی زنانا دا پارے کندو کنستا پیغمبر ویل اسے پا کانو لئی صحابہ کرام پا کانو وشتا یو صحابی کانے راواغستا دا زنانی پہ پسر اوشتا پسر چے اولگے دا سر رگے اشلے دا وین راوال واتا وین پوارا والا تا عمر فاروق پا مخ باندے وین پریواتا عمر فاروق تے دا نفرت اظہارو کا کرکایتیو کا سپک الفاظ ورتا ہوئے حضور ورتا ہوئی خبردار اے عمرہ بے خزیتا بد موایا تینن دا سے توبہ وستے دا تینن دا سے پسد کنیتو پا اخلاص توبہ وستے دا کدا دی دا توبہ پا ٹول حجاز والا تقسیم شاء اللہ با پیدا ٹولو بخی پا ایمان ہوئے کم خلق چھ پا اصحاب رسول اعتراض کئی
او تا ته وای چې صحابه ولې ارزه کې معیار حق دي ارزه کې زمونږ د پاره نمونه څنګه ده وګوره فلانه خو زنا کړې ده دا په زنا کې موږ د پاره معیار ده ماعز خو زنا کړې دا صحابي چې د ده نه زنا شوې اوس په زنا کې هم د موږ د پاره نمونه ده په ګناه کې موږ د پاره نمونه ده ما ویل جی ها صحابه کرام موږ د پاره ګناه کې هم نمونه ده ګناه کې هم معیار دی او وایي څنګه ما وی ته لږ د دې زنانه توبې ته وګوره دا کوم ایمان چې دې تېر کو ووایئ د پلوسۍ مسلمانانو په ایمان ووایئ داسې ایمان به په دې زمانه کې یو شیخ الحدیث تېر کړي وایئ داسې توبه به یو شیخ الاسلام وباسي یو شیخ القرآن به وباسي یو وجي به وباسي یو تبلیغي به وباسي یو ملا به وباسي کم ایمان چې د پیغمبر یو صحابي تېر که هغه ایمان په دې زمانه کې لوی لوی جبال العلم هم نشي تېرولی دې نه دا پته ولګېده چې اصحاب رسول موږ دپاره په هر میدان کې معیار ایمان او معیار حق دي د صحابه کرامو اتباع به کوو به انشاءالله نکاحونه به عام کوو انشاءالله عام کوو به د صحابه کرامو د پیغمبر د ختم نبوت دپاره به اواز اوچتو بالکل یو اخري پیغام زمونږ د پښتنو په معاشره کې یو لویه لانجه دا د جهیز مسله ده لور چې څوک ودی دومره د هلک د کور خرچه نه کیږي څومره چې د جنۍ د کور کیږي دې له به لوښي کوي او دې له به د لوښو پیټۍ او دا د دې المارۍ او دا د دې پیټۍ او دا کمبل او دا بړستن او دا دومره هر څه په جنۍ قسم په خدای دومره ډېرې زنانه د غربت د وجې په کورونو کې ناستې دي د غریبو خلکو لوریانې د دې وجې د نکاح نه محرومه دي چې د هغې پلار سره د جهیز پیسې نشته دی ختم کوي دا د جهیز لعنت دا نه زموږ په د ملک قانون دی او نه د اسلام او د شریعت قانون دی دا زموږ د پښتنو یو غلط رسم او رواج دی تا ته ځان په دې ښه ښکاري چې ته ښځې ته وی راودوم دی روټۍ به زه در کوم خو پلیټ به ځان سره د مور د کوره راوړي په ایمان ووایي دا انصاف دی دا سړیتوب دی دا پښتو ده دا دین دی جهیز به ختمو انشاءالله ختمو به نکاحونو کې په سادګي راولو انشاءالله په خپلو ودونو کې داسې بارونقه چهرې د حضور وارثان به راولو انشاءالله راولو به انشاءالله علما مشایخ تشریف فرما دي فی الحال په دې گزارشاتو اکتفا زندگی وا بیا به کله تفصیلی گفتگو کوم زندگی باقی صحبت باقی نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک ہی جان ہے ختم نبوت اور صحابہ پر قربان ہے